زمونږ په دې نږدې تاریخ کې د ټولو نه زیات چې د سینیټر پاتې شوی دی 3 وارې هغه دی طلحه محمود صاحب. طلحه محمود صاحب جمعیت علماء اسلام کې چرته هم نه دی ښکاره شوی که چرته یو ځای هم کې ښکاره شوی او جی واي همیشه په اولني دغه کې چې کوم دی هغه ټیکټ ورکړی دی. تاسو به دا حیران پاتې شئ ښه کلین شوی دی خو چندې مندې ډېرې ورکړي او په هغې حساب کتاب کې مشهور دی. دا چې طلحه محمود باقاعده د جی واي نه سینیټر به دغه کېده او 2018 کې چې کله انتخابات کېدل د جمعیت علماء اسلام صوبایي صدر ګل نصیب خان هم ولاړو او د پارټۍ ورکر طلحه محمود هم ولاړو. ګل نصیب خان 10 سوټونه واغستل، طلحه محمود 6 سوټونه واغستل. ګل نصیب خان فیل شو، طلحه محمود پاس شو. دغه رنګه په پارټۍ سره نه تعلق لرو باوجود چې کوم دی اعظم سواتی صاحب 2 وارې د جی واي نه چې کوم دی دا سینیټر شوی دی امریکې نه راغلی د جی واي نه یس د جی واي نه د جی واي نه به وروسته خلک چې کوم دی دغه ته راغلی دی په پاکستان تحریک انصاف ته دی وکیل پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی. دا هغه خلکو چې کوم پاکستاني بریف کیس نه لري کوم چې امریکاني بریف کیس لري دا په هغې باندې یقین ساتي. دا د پارټۍ ایم پی ایس سره هم ډیل کوي، د پارټۍ سره هم ډیل کوي او د پارټۍ د مشرانو سره ډیل کوي. نو د دې وجې نه په نږدې وخت کې د اعظم سواتی، طلحه محمود او دلاور خان دا هغه اوچت دغه دي چې دوی ودرېږي صرف نو نام یې کافي